قرآن او رمضان د دې خپل منځ کې یو ربط یو نسبت دی. په چا چې د رمضان میاشت راغله او د ده په رمضان کې قرآن سره تعلق جوړ نه شو او قرآن یې راوانه غوسته نو ته به کله قرآن واخلې؟ ته چې په رمضان کې تلاوت ته جوړ نه شي، تراویح ته جوړ نه شي، ما ته دا وایي ته به دا قرآن کله راخلې؟ ته به د دې قرآن دا تلاوت کله کې؟ د قرآن او د رمضان خپل منځ کې تړون دی. د قرآن او د رمضان خپل منځ کې نسبت دی. د قرآن او رمضان خپل منځ کې یو ربط دی. قرآن دنیا ته په رمضان کې راغی او د رمضان تذکره په قرآن کې راغی. دنیا ته چې قرآن نازل شو، شهر رمضان انزل فيه القرآن، قرآن دنیا ته په رمضان کې راغی. اور کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان په قرآن کې، قرآن په رمضان کې. بیا رمضان او قرآن ته وګوره څو ورځې مخکې دا روژه چې را شروع شوې نه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه راجمع کړل. صحابه ورته وویل یا ایها الناس قد ادرکم شهر عظیم، ان قریب په تاسو یو میاشت سایه افغان ده، یو مهینه چانے والا ہے، یو میاشت راتلونکې ده. دا میاشت د رمضان ده. شهر عظیم، دا میاشت عظیمه ده. نو رمضان هم عظیم دی، الله تعالی په خپله عظیم دی. قرآن سبعا من المثانی والقرآن العظیم، قرآن هم عظیم، رمضان هم عظیم، الله هم عظیم. ممتاز ته چې الله کوم نبی راکړ، امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم، د هغه پیغمبر د اخلاقو باره کې، د کردار ګفتار سیرت باره کې رب کائناتو فرمایي پیغمبره انک لعلی خلق عظیم، ته په اخلاقو کې عظیم یې. موږ ته نبیم عظیم ملو شو، نبیم عظیم دی، قرآن عظیم دی، رمضان عظیم دی، الله بیا عظیم دی. نو بیا وګوره چې دا عظیم قرآن سره نسبت پیدا شو، په عظیمه میاشت کې نسبت پیدا شو. د عظیم پیغمبر په طریقه باندې مسجد ته راغلی، قرآن یې ختم کړ، عظیم رب سره تعلق جوړ کړ. نو پته ده په دې به څه میلاویږي؟ نن خو پته نه لګي ته تراو کې ختم ته ولاړې بل ورځ تاسو ختم دی، په دې به څه میلاویږي؟ خبرې څه به میلاویږي؟ دنیا کې چې څوک کامیاب شي د دنیا کامیابی ته ها عظیمه کامیابی نه وي. که څوک صدر شو، बेशक सब में सदर शो, लेकिन न सदारत कामयाबी था अजीम कामयाबी ने मिलावेगी. दे तलबी लिखी कुसुम वजीर आजम शो, बेशक वजीर आजम शो, लेकिन दे ता अजीम कामयाबी ने भी लिखी कि चा एमपेल उक बी उकड़ा PhD उकड़ा डबल एम उकड़ा दे तम अजीम कामयाबी ने भी लिखी कि तद अखबले अलाकी खान शो बेशक कामयाब शो, लेकिन दे तम अजीम कामयाबी ने भी लिखी. तासु मतलब बुस्कुम द दुनिया कामयाबी ता अजीम कामयाबी भी लिखी लिखीगी. د دنیا کامیابی خو ټیک د کامیابی ده، خو د کامیابی نه بعد نن چې کوم وزیر اعظم دی انشاءالله سبا له به دا اسیر اعظم وي. نن چې وزیر اعظم وي سبا له به اسیر اعظم وي. زموږ په نوشهره کې خوا کې اټک دی، د اټک سنټر جیل دی. ستا ملک کې هغه سړی چې د هغه نوم نواز شریف و، نواز شریف پهله وزیر اعظم تا بعد میں اسیر اعظم دی. پهله وزیر اعظم بیا اسیر اعظم و. مړه د دنیا به څه کامیابی، د دنیا به څه کامیابی، د دنیا د کامیابی نه بعد ها د هغې نه بعد ناکامي هم ده، زوال هم دی. که د دنیا ځواني ده بیا بوډاوالی دی، که د دنیا صحت دی بیا بیماري ده، اور که د دنیا وګوره د دنیا خوشحالي ده هغې نه بعد څه دي، د هغې نه بعد غم دی. او که په دنیا کې حیات دی هغې نه بعد مرګ دی. خوشحالي او کامیابی د جنت دی، الله دې موږ ته نصیب کړي. هلته مرګ نشته حاجي صاحب، هلته بوډاوالي نشته. انشاءالله یو بابا به رانه جنت ته نه ځي، یو بابا به جنت ته نه ځي. وره پوه شول بابا ړومبي صاحب کې لمونځ کوي، خو یو بابا به جنت ته نه ځي. دا ټول به هلکان دي. څومره مزه به کوي چې نیکه هم هلکي او پلار هم هلکي او لمسي هم هلکي او دا ټول هلکان دي. جنت د هلکانو ځای دی انشاءالله. ټول به په جنت کې 30-33 سال عمر والا. د دنیا کامیابي ته وایي عظیمه کامیابي ویل کېږي؟ نه ویل کېږي. لیکن تا چې په عظیمه میاشت کې د عظیم قرآن ختم، د عظیم پیغمبر په طریقه، د عظیم رب په کور کې وکړ. رب نے فرمایا فقط فازا فوزا عظیما. په دې چې کومه کامیابي درکوم هغې کامیابي به عظیمه کامیابي. د قرآن کامیابی عظیمه کامیابی ده. کسی نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا صدر سرا صدارت قبر تنزی، وزیر سرا وزارت قبر تنزی، خان سرا خانی قبر تنزی، ملک سرا ملکی قبر تنزی، نواب سرا نوابی قبر تنزی، ڈاکٹر سرا ڈاکٹری قبر تنزی، انجینئر سرا انجینئر قبر تنزی. قرآن والا سرا
قرآن قبر تزي کتاب والا سره کتاب قبر تزي اصل نسبت او تعلق د قرآن دی اور بیا قرآن اور رمضان کی نسبت اور تعلق دی قرآن بارک رب کو فرمائے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قرآن رحمت دی زمان نبی فرمائے در رمضان اولها رحمت نیکی زیادتی گی اجر زیادتی گی ثواب زیادتی گی پر رمضان کی نیکی زیادتی گی اجر زیادتی گی ثواب زیادتی گی فرض کی بدلی پر نکاح سرم اگورا اجر زیادتی گی پر تلاوت سرم قرآن سرم اجر زیادتی گی پر رمضان کی اجر زیادتی گی دی وجہ سے نکاح موضوع زما خپل موضوع زکه در دوایم چې د قرآن په تلاوت سرم اجر زیادتی گی پر رمضان کې نفل فرض کی او فرض پاوی او فرض کی بدلی اور په نکاح سرم اجر زیادتی گی د ناواده کړي او یاره کا اصلاح شي اور دیر شروع شي څومره زما چې دا څومره عمر دی ما ته وګورئ زما د عمر مطابق ما پاکستان کې لا دیر شروع پوره کړي نه دي دا ظالمان حکمرانان هم دیر شو د پرېږدي نه کله یو خور ښه په نره او کله دوه خرو ښه په نره خرو یې ښه په نره یې خوري کله راباندې یو خوري او کله دوه خوري تاسو دیر شي پوره کړي دي مشران به پوره کړي هله دوی یې نه دي پرېښي ورته دوی یې ورته نه دي پرېښي ښه چلو چې دیر شروع شي او روزانه 10 لاک شي دا وروستو کسان به کلکولیټ به وکړي ما ته پته چې میتھمیټکس چا ویلي ریاضي چا ویلي ده په میث څوک پوهېږي که چا جواب رانه کړي بیا دې واپس په کېږي او پرېټ کې داخل واپس کېږي 10 لاک لږې په 30 کې ضرب ورکړي څو شو 30 کروڑ څونه شو څونه شو 30 ارب څونه شو 30 ارب بیا ووایه 10 لاک چې روزانه شي دا په 3 کروڑ شي څومره به شي اوکې څومره به شي 3 کروڑ جهنمیان رب کائنات پدې مبارک میاشت کې جهنم نو باسي جنت ته داخلي د اختر پښپا بیا دوچن شنو 3 کروڑ 6 کروڑ جهنميان زماره پدې رمضان کې جهنم نو بچ جنت ته د چاوي دا ولي مې زکه د روزي میاشت د الفت میاشت د روزي میاشت د پیار میاشت د روزي میاشت د محبت میاشت د روزي میاشت د مؤدب میاشت د روزي میاشت د روغ میاشت د روزي میاشت د صلح میاشت او مسلمانانو زماره پدې میاشت کې جهنميانو سره صلح او روغ او کړه داغي فیصله د جنت وکړه تبکلی علاوه کې خپل ترور سره خور سره مور سره تر سره چاچی سره مامي سره ستا په معمولی خبرو خفګان ناراضګي ده چې الله روغه کوي موږ روغه پکار ده کړه ده پکار ما دا پیغام راوړل زه دشمنی نه منم زه په خاندان کې دشمنی نه منم زه د ورونو دشمنی نه منم زه د پلار او د زوی دشمنی نه منم زه د ورور او خور دشمنی نه منم که خور له برخه نشي ورکولی هغه ځان له خبره ده موږ ته پته ده چې دومره نر نه نشي ورکولی مې ورکوه جدا خبره ده پښتانه وایي هم دې د الله لور خور درکړي او بیا برخې م ورکوه پښتون دا برخې ته نه ورکړي قرآن وایي فریضة من الله دا برخې الله مقرر کړي دا برخې الله فرض کړي ته نه ورکړي دا الله څنګه چې زوی له برخه ورکړي لور له به دغه شان برخه ورکړي څنګه چې خور له ورور له برخه ورکړي ورور له به زوی له خور له به دغه شان برخه ورکړي دې وجه نه دا د مغفرت میاشت الله جهنميانو سره د مغفرت معامله کوي موږ به یو بل سره بخشش وکړو یو بل به معاف کړو یو بل به معاف کړو اور خبرې رمضان اور قرآن به څه کوي ختم په 15 ورځې ستاسو که نه زه درته اډوانس کې 2 ورځې مخکې درته وایم 3 ورځې توجه د قیامت ورځ وي نفسي نفسي عالم وي هر انسان به خپل عرق غرق وي پسینه کې به شرابور وي سخته ورځ به موږ پرېږده آدم علیه السلام وایي ربه نفسي نفسي شیس علیه السلام وایي ربه نفسي نفسي ابراهیم علیه السلام وایي ربه نجات غواړم بخشش غواړم پکار د انبیاو وایي په هغه سخته ورځ خبرې د قیامت په ورځ به یو طرف ته رمضان ولاړي بل طرف ته د قرآن ولاړي زماره په سر د علم تپوسو کې قرآن څه ویل غواړي رمضان څه ویل غواړي رمضان وایي رب زما یو مطالبه ده قرآن وایي رب زما یو مطالبه ده رمضان وایي رب زما یو حاجت دی قرآن وایي رب زما یو حاجت دی رب زه سوال کوم پوره کېږي قرآن وایي زه سوال کوم پوره کېږي رب سره د علم فرمایي رمضان څه ویل غواړي رمضان وایي ربه میاشت کې ټول اسلام میاشت دي محرم الحرام میاشت ده سفر المظفر میاشت ده ربیع اول ربیع الثاني جماد الاول جماد الثاني رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارک شوال المکرم ذی القعده ذی الحجه رب 12 میاشتې خو دي خو رب زه رمضان خو شهر الله یم زه خو شهر الله یم زه د الله میاشت رب زه خو ستا میاشت یم زه شهر الله یم شهر الله قرآن ته څه ویل غواړي قرآن وایي تورات کتاب الله زبور کتاب الله انجیل کتاب الله لیکن ربه زه کتاب الله یم کلام الله یم
سخو کلام الله وای رمضان سویل غواړي رمضان وی ربا دی مسلمانانو په بوهله کې دی مسلمانانو په 400 کې دی مسلمانانو په مردان کې خیبر پختونخوا کې ما رمضان د وجې په ځان باندې خوراک بند کړ څښاک بند کړ بوکې برداشت کړ پیاسې برداشت کړ تندې برداشت کړه لوګې برداشت کړه سختی برداشت کړه حرام کانا تو دور کی بات ہے د سره کور کې په فریزر کې کول ډرینک پروت موجود ربا حلال خوراکي ما رمضان د وجې په ځان بچ کړ بند کړ ها ګناه کرنا تو درکنار د سره حلال بیبي په کور کې مهیا وه حلال بیبي میسر وه حلال بیبي ورسره موجود وه ربه ما رمضان د وجې په ځان دې مسلمانانو ما روجې د وجې په ځان حلال بیبي بنده کړه تکلیف برداشت کړه سترې برداشت کړه لوګې برداشت کړه تندې برداشت کړه رب فرمایي رمضان څه ویل غواړي رمضان وایي ربه د روژهدارو بخښنه غواړم محمد سره سبحان الله وایي روژهدارو بخښنه غواړم قرآن ته څه ویل غواړي قرآن وایي ربه ٹھیک ده چې دې خلکو روژه ماته کړه خو د روژه ماتې نه پس دوی اجرې ته لاړل بیټک ته لاړل دوی پلی ګراونډ ته لاړل دوی کرکټ ونه کړ دوی پبجي ونه کړ دوی لایو لډو ونه کړه دوی ګیمونه ونه کړه دوی مسلمانانو ځان د سنګل بیډ نه جدا کړ د ډبل بیډ نه جدا کړ اړخ نه ځان جدا کړ بستر نه ځان جدا کړ مارکیټ نه دکان نه اجرې نه ځان جدا کړ ها مسجد ته رال قاري صاحب محترم پسې په تراو کې ودرېد ربه ستا قرآن یې زه ستا کلام ستا قرآن یې واورېدم تکلیف یې برداشت کړ गर्मी बर्दाश्त करा स्टडी बर्दाश्त करा घट घट माशी ये बर्दाश्त कर द पाकिस्तान लोड शेडिंग ये बर्दाश्त कर सख्ती ये बर्दाश्त करा स्टडी बर्दाश्त कर और ډیرو کسانو په قاری سے دلته ختم سوق کی خورشید قاری سے ډیرو کسانو په خورشید قاری سے ته ویلي چې قاری سے پملا دی را لګاو چا به ورته ویلي چې خپې مې وپړسېدې دا ټول تکلیفونه دي رب ما قرآن د وجې دې مسلمانانو تکلیف او ستړي برداشت کړ رب فرمایي قرآن څه ویل غواړي قرآن وایي ربه چا چې په ترجمه ختم کړم چا چې په ناظره ختم کړم چا چې په روژه کې راواغستم چا چې په تراو کې ولوستم واورېدم ربه چا چې قرآن ختم کړ د هغوی بخښنه غواړم مشکات المصابیح کی حدیث موجود ہے ترمذی کی موجود ہے اور ریحانۃ الہند شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ رحمتا واسعہ فضائل اعمال فضائل قرآن کی دا حدیث راوړ رسول الله فرمایي فیشفعانی الله د رمضان سفارشم قبول کړ د قرآن سفارشم جسے دا روجہ با سبا ستا سفارش کی دا قرآن با سبا ستا سفارش کی دا قرآن سفارش کی رمضان سفارش کی اور آخری بات دا دا غمخواری میاشتا دا دا دکھ درد میاشتا دا دا مسلمان سرا دا غم درد کی شریکی دا اور زبا خپکی گی فوندا بگو آئیم دا مسلمان ضرورت مسلمان پورا کی بولو مسلمان پورا کی ما پہ اسلام آباد کی ویلی نم در توائیم من پا دی منبر دا مسئلہ ڈیری پر شوق سرکا ولی سی خپکی گی ما چې د جنازې کټ له چا اوږده ورکړه او د جنازې کټ له چا کنده ورکړه او جو میت کا سهارا بنا او څلوېښت قدمه د جنازې کټ سره لاړ الله ورته واړه ټول ګناهونه معاف کړه په دې ښه خبره ده فضیلت دی ثواب دی خو زه چې صاحب تا نه تپوس کوم چې موږ د مړي سهاره جوړ شو موږ د مړي سهاره جوړ شو په هغې الله ګناهونه معاف کوي خو که ته په دې خپل کلي کې د یو ژوندي مسلمان سهاره جوړ شي په هغې به ګناهونه نه معاف کېږي په هغې به ګناهونه نه معاف کېږي بېشکه خیراتونه کوئ چې څومره کوم قسم خیرات کوئ زه د خیرات ممکن پیله خیرات مجموعې ته زه په خپله کښېنم ما خپلو شاګردانو ته ویلي چې کوم ځای خیرات وکړو دروند خیرات ښه وړوکې خیرات نه او زموږ د مولیانو خپل کوډ غوړ دي زه چې کله شاګردان مې راشم خیرات شته کله پکې ماته مفتي صاحب ملیشم پکې دا زموږ د مولیانو خپل کوډ غوړ دي ښه موږ ملیشم میخې کوئ د میخې والا خیرات نه کوم سنو بېشک خیراتونه کوئ خو تاسو نه تپوس کوم یو د شریعت اتباع ده یو شرط پوره کول دي ستا په دې کلي کې یو زنانه ده دې کلي کې تاسو ته پته شته دې کلي کې یو زنانه فار ایگزامپل وایم مثال په طور سره چې بیا ګرځي مې مفتي صاحب دا څوک یاد کړي مثال په طور وایم په دې کلي کې یو زنانه ده د هغې په کور کې د اوبو انتظام نشته کوهي نشته د کمیټې نلکه نشته بور نشته د ګاونډیان نه اوبه راوړي هغه کور څلور ستر مات دی د مجبورۍ د وجې دا کوم هلکان چې په زول په لارو کې اوړي راوړي د دوی نه ستر پرده مات دی که تا د خیرات پیسې راجمع کړي او د خیرات په پیسو دي دې ځایونه په کور کې وړوکي بور وکړو هینډ پمپ دې ولګو دې ته په پرده کې د حیا کې او به یا مهیا او میسر شوي او د دې ضرورت په کور کې پوره شول وایي دې زنانه دا ضرورت په کور کې پوره کول دې ته د اوبو انتظام کړل دا صدقه ده که نه ده پوښتنه وایي که دا خیرات دی که نه دی د دیندونو ته صرف خیرات وایي دا خیرات دی که نه دی دا مسلمان به د مسلمان سوشل ورکرز کے نام پر خدمت کرنے والے ما ته پته نشته ستاسو په دې کلي کې څه فلاحي اداره شته څه کمیټې شته سوشل ورکرز کے نام پر خدمت کرنے والے سنو مسلمان به د مسلمان حاجت پوره کوي او که مسلمان د مسلمان دا حاجت نه پوره کوي بیا به انجیوز کوي انجیوز به راځي څوک به راځي
څوک به راځي نه ما ته دا مه وایه چې مفتي صاحب انجیوز به راځي انجیوز راغلي دي وایه هینډ پمپ یې لګولي که نه دي لګولي خلکو یې په کورونو کې لیټرین شمع ټونګان پکې ته کې لیټرین به د هغې جوړي لیټرین یې لګولي په لیټرین در ایمان واغسته چا نه په کجوري ایمان واغسته هغه چا نه په ابي زمزم پېژنې که نه په کجوري په دغه چې خلکو نه ایمان اخلي پېژنې که نه چې زه ما یو کس چې راوسته وایي دا تعلیم یافته دی ایجوکیټډ دی ایجوکیټډ دی تا سره بحث کوي راغی ته صحیح وایي زه ایجوکیټډ ما ته غم مه کوه زه ګریجویټ یم ایجوکیټډ ما سیویل غواړي وایي مړ امام پسې روان یم څوک مړ دی وایي امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مړ دی اگر چې زما دا ځواک نه دی خو به وایم زما ټول بیان اصلاحي تاسو ټول ګورئ وایي مړ امام پسې روان یې امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی هغه پسې روان یې او مړ پسې ژوندي نه منې وایي پهله به ما ته دا ثابت کړي چا ویلي چې امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی پهله به ثابت کړي امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په غوښه کې په روټۍ کې په سالن کې زهر ورکړل شي او د زهر د وجې موت واقع شو او چې د زهر د وجې موت واقع شو نو دا شهید دی او قرآن د شهید باره کې بل احیاء شهید ژوندي دی زموږ امام صاحب ژوندي دی شهیدان ژوندي دي که مړه دي وایه شهیدان ژوندي دي که مړه دي امام اعظم امام ابو حنیفه شهید شوي دي وایه ژوندي دي که مړه دي فموهد الذي كفر بیا چل نه ورته بهرحال دې وجې نه عزتمندو مسلمانانو دا د غمخوارۍ میاشت ده د ګاونډي د خبرګیرۍ میاشت ده یتیم سره د مسکینانو غریبانو سره تعاون میاشت ده او زه به د چا کم یتیم ذکر کوم یو یتیم درته وایم سنو د اختر ورځ ده زما پیغمبر د اختر مونږ روان دي عیدګاه ته صحابه انتظار کوي تاسو انتظار وکړئ زه معذرت کوم انتظار کوي د انتظار چې پیغمبر سره روان شو دغلته ماشومانو ګیم کول دغلته ماشومانو لوبې کولې ښکلې کپړې د اختر اچولې وې نوې پیزارې اچولې یو ماشوم بېحال بدحال پراکنده بال پټې پرانې کپړې پهنې ہوئے جاړي د اختر ورځ ده جاړي رسول الله مبارک راغی دې ماشوم ته بچیه د اختر ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده ټول ماشومان کیل کوي ته کیل نه کوې دا ماشوم زما پیغمبر ته عرض وکړه د الله پیغمبر زه یتیم یم زما په سر د شفقت لاس کېښودو ولا څوک نشته زما د اختر حاجت او ضرورت پوره کولو ولا څوک نشته پوښتنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتیم د لاس ونیسه واپس را روان شو کور طرف ته صحابه آواز وکړه چې خطبې له راشئ زما نبي وفرمایل خطبه بعد کې ده د یتیم حق پهله دی رای وسته نور نظر لخت جگر زما د پیغمبر د زړه ټوکړه مخدومه کاهنه سیده طیبه طاهره فاطمه الزهرا فاطمه په دروازه کې ولاړه ده اتفاقا زما نبي پر فاطمه او فاطمه د حسن د اختر جامې شته د حسن د اختر جامې شته او حضور د حسن د اختر جامې شته فاطمه حسن به د اختر جامې نه اچي د حسن د اختر جامې به نن یتیم اچي ته به د خپل مسیح د اختر جامې یتیم ته ورکړې پښتونه غسل ورکړ د حسنینو کریمینو لباس ورته واچو दूल्हा शहजादा बनकर जो तैयार शो ज़माना में बेटा पिछले साल जब तुम्हारा वालिद जिंदा था तो तुम्हारे वालिद ने तुझे उंगली से पकड़कर अपने साथ ईदगाह ले गए थे या कंधे पर बिठाकर वो तीर का प्लार संग बोतली हुई वो तीर का हुजूर چې زما پلار ګندې زه خپل پلار د اختر مونږ ته بوتلم زه په اوږه سور کړی د اختر مونږ ته بوتلې ما زمانه حسن ستا شان او مقام په خپل ځای حسین ستا قدر او منزلت په خپل ځای حسن تم د پیغمبر د مبارک اوږونه کوزشه حسین تم کوزشه نن به د محمد عربي د مبارک اوږې د یتیم لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتیم کینو په دې سنت او عمل وکړه یتیم کینو خبره اکابر علماء دیوبند شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني صاحب چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې ما په ټولو سنت او عمل وکړ خو ما په خپل ژوند کې د لور نه نارینه اولاد ونه لیدل او دا لور یې مولانا محمد مجاهد خان الحسیني 25 سال د جمعیت علماء اسلام امیر زما د ضلع نوشهره پاتې شوي 3 کاله MPA پاتې شوي دي د ضلع نوشهره د متحده مجلس عمل جمعیت علماء اسلام د طرف نه څلور مرلې پورې په دویم منزل کې اوسېده بالغ هم شلېدلې بالغ ته بسترې هم شلېدلې شلې د کائنات ته ښودل که دا MPM دی نو سادګي یې بیا هم زندګي جوړه شوې ده هغه مجاهد خان صاحب د هغې شاګرد وایي مدني صاحب دا وایي چې په ژوند کې مې د لور اولاد ونه لیده وایي پیغمبر اسلام د حسن او حسین داسې په خپله سینه کښېنم او داسې راجخ پرې کړ وایي ما د خپلې لور اولاد په ژوند کې ونه لیده نو مدني صاحب رحمت الله علیه خپلو مریدانو ته په دیوبند کې وایي زه چې کله مړ شم او زما د مرګ نه پس زما لور د الله تعالی زامن ورکړي او زما نسې پیدا شي زما هغه نسې راولې نو ما یې په قبر باندې ما یې په قبر باندې دا زما اکابر دي دا علماء دیوبند دي دا زما اسلاف دي چې د پیغمبر یو سنت یې پرېښی نه دی په هر یو سنت باندې عمل کړي دا سنتو باندې چې عمل کړي دې ته علماء دیوبند وي بهرحال दूल्हा शहजादा बनकर माशूमानो چې وکړ چې دې ماشوم خو وختي جړل اب शहजादा बनकर د پیغمبر کندو پر سوار होकर आ रहा وي د هر ماشوم په زړه کې دا تمنا راځي چې کاش
چې مونږ هم پلاران مړه دي او مونږ هم یتیمان وي مونږ به د محمد رسول الله په اوږو باندې سپاره راغلي دې سره متصل یو روایت دا ضروري دا واورئ په یو مجلس کې چې یتیم موجود وي خپل بچي به غېږ کې نه کښېني د یتیم په موجودګۍ کې به خپل بچي سره پیار نه کوي د یتیم په موجودګۍ کې به خپل بچي نه ښکلي وجه څه ده وایي که تا خپل زوی په غېږ کې کښېنولي او یتیم دا منظر ګوري او یتیم په زړه زړه کې په ژاړي چې ربه وګوره نو دا ماشوم د خپل پلار په غېږ کې دی ربه څومره به ښه وکړه زما پلار موجود دی زه به د پلار په غېږ کې ناست کړم دا ماشوم وګوره خپل پلار یې ښکلي زه به خپل پلار ښکلولم یې ابن والد کې باغو مې زه به خپل پلار رانه لاسونه راچاپېره کړي وایي که یتیم دا منظر وکړه استاد وایي ستا په غېږ کې ولیده او د یتیم د زړه نه ووته الله تعالی به تاسو ټول مړه کړي ستاسو د ټولو بچي به یتیمان شي زما رب په دې قادر دی دا د روژې میاشت د غمخوارۍ میاشت ده او پاکستان کې دې وخت چې دا کوم افراتفري ده تحریک لبیک والا ټیک ده چې زموږ د دیوبند والا سره یو نسبت نشته خو د تحریک لبیک والا مطالبات حق او سچ دي که نه دي حق او سچ دي که نه دي دا خو یو تحریک دی مطلب د قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاته دا خو یو تحریک دی پاکستان د مذهبي تحریکونو نه ډک دی دا ټول چې میدان ته راوځي ستا د حکومت نه بیا چل ورځي بولو چل ورځي دې وجې نه مطالبه حق سچ ده چې د پیغمبر په شان کې څوک ګستاخي وکړي هغه خلکو سره تعلقات جوړول پکار دي که پرېښودل پکار دي لکه استاد دپاره خو پاکتلوب راغلي چې دا قتل کا تا ته صرف دا وویل شو چې د فرانس سفیر د ملک نه بدر کا تا وایې که دې موږ لرې کوو نو ټول یورپ والا موږ سره تعلق پرېږدي ته د دنیا د مفاداتو لپاره تا دته غلی شوي خو انشاءالله موږ هغه وخت پورې چین سره نه کېنو څو پورې چې موږ د ملک د فرانس سفیر بار کړي نه انشاءالله دې وجې نه دوی وایي چې نه چې بیا زموږ دنیا خرابېږي وایي ته خو ځان ته عاشق رسول وایې ستا د جماعت او ستا د پارټۍ مشر ویلي وایي دا عاشق رسول دی ستا هغه سرکاري ملا ویلي دي څه ملا هغه ویلي دي وایي دا عاشق رسول دی وایي عاشق رسول بیا عاشقان شهیدان کوي نه په لاهور کې عاشقان بیا شهیدان کوي نه په لاهور کې تا خو وینې ویلي تا خو وینې ویولې زه بېشک لا شک زه د پاکستان د پولیس چې کوم کسان پکې شهیدان شوي دي په دې کې زه الله دې د هغې شهادت هم قبول کړي او چې کوم د تحریک لبیک والا دي الله دې د هغې شهادت هم قبول کړي دوی خو د الله او د پیغمبر په عشق میدان ته راوتي خو د پاکستان سنو نوٹ کرنے والے سنو د پاکستان د پولیس چې دا کم کسان شهیدان شوي د دې صفایي دي یا د مرکزو کې یا د صوبې وضاحتو کې او دا نقصان دی په خپله ذمه واخلي دا که د صوبې په اړه باندې دا پولیس دې مخې ته راوتي نو دا نقصان په چا دی په صوبې دی وایي په پنجاب صوبه دی په چا دی دا ولې دا سپایان دا کانسټیبل دا ای سی چودي دپاره چې تا دې غلط استعمال کړو غلط استعمال نه کړو اگر چې ما زه هغې ته هم دعا کوم ښه زه هغه د پولیس چې کوم افسران او کوم کانسټیبل شهیدان شوي زه هغې ته هم دعا کوم او زه دې ته هم دعا کوم خو مسله د ختم نبوت دا مسله څنګه کېږي چې کومې پارټۍ کې یې پټي چې کوم جماعت سره تعلق کې یې پټي خو د صحابو د عظمت د ناموس دفاع او د ختم نبوت دفاع دا یو اجتماعي مسله ده کومه مسله ده که د چا تعلق ANP سره که د چا تعلق مسلم لیگ سره که د چا تعلق PPP سره که د چا تعلق PTI سره چې په کومې پارټۍ کې یې پکې خو د ختم نبوت دفاع به څوک کوي د پیغمبر د ختم نبوت دفاع به کوي انشاءالله او د دې ختم نبوت دفاع په مسله کې که د مال ضرورت راغی مال به قرباني کوو که د جان ضرورت راغی جان به قرباني کوو او ما دا خبره هم کړې ده اصل د ختم نبوت دفاع ده د ختم نبوت په دفاع کې که ما دپاره پلان رکاوټ جوړېږي زه پلان پرېږدم که ما دپاره اداره رکاوټ جوړېږي زه اداره پرېږدم که ما دپاره جماعت رکاوټ جوړېږي زه جماعت پرېږدم زه تنظیم پرېږدم خو ختم نبوت د پرېښودلو والا چیز نه دی زه په ختم نبوت پر ذات قربانی کو نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے